نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی لا تصاحب الا مؤمنا، خپل ملګری خپل دوست بس صرف مؤمن جوړوي. مؤمن سبب ملګرتیا کوي، فاسق فاجر بيدینه سبب ملګرتیا نه کوي، هغه خپل دوست نه جوړوي. ځکه فاسق فاجر کې چې کوم بد صفت دی هغه تا ته منتقل کیږي، ته به هغې نه اثر خامخا اخلي، ځکه هغه ستا ملګری دی. رسول الله فرمایي المرء على دین خلیله، انسان د خپل ملګري په دین باندې وي. چې ستا ملګری فاسق دی فاجر دی نو ته به هم هغې نه بد صفت اخلي، ستا کې به هم هغه بد صفت راځي. نو خپله به هم بېدینه خلکو سره نه کینې، نه به ورسره پسې، نه به هغې سره ملګرتیا کوي. خپل بچي خپل ورور خپل زوی به هم بېدینه خلکو نه لرې ساتي، ځکه ستا ورور دی ستا زوی دی چې هلک سره ګرځي، هغه هلک ګیره کلوي، ستا زوی ستا ورور به هم ګیره کلوي. هغه هلک که چېرته ګانې بجانې واوري، ستا زوی ستا ورور به هم ګانې بجانې واوري. که چېرته هغه بد کارونه کوي، ستا زوی ستا ورور به هم بد کارونه کوي. نو خپله به هم بدو خلکو سره نه کینې، نه به ورسره پسې، خپل ملګري خپل یاران دوستان به نه جوړوي، او خپل بچي به هم هغو نه ساتي، فاسقانو فاجرانو نه. ځکه هغې کې کم بد صفت وي هغه به ستا بچي کې ضرور راځي. نن هر سړی شکایت کوي چې زما زوی وران دی، زما ورور وران دی. وجه دا دی چې دې ملګري فاسقان فاجران دي. کنې ته یې وګوره ورپسې وګرځېږه، ته به داسې خلکو سره ګرځي چې هغه به فاسق فاجر وي، هغه به بېدینه وي، هغه به هغه کارونه کوي چې هغه به د الله خفه کېږي، د الله رسول هم خفه کېږي. نو ستا زوی ستا ورور به هغې سره ګرځي. هغه وران دی، ستا زوی ستا ورور به نه ورانېږي، دې کې به بد صفت نه راځي، ضرور به راځي.